مولا ته یوه ورځ دوه کسان راغلل، یو فیصله درته ذکر کوم. دوه کسان مولا ته راغلل، مولا ته دې مولا یې مونځه فیصله وکړه. مولا ته یې چې فیصله وکړم، مولا مو خپلو منځو کې نو څو مړۍ مو خوړه، ما سه 3 نغن وو، د ما ملګري سه 5 نغن وو، 8 نغن مو خوړل. یو کس راغ و ولمون، هغه مو مړۍ نه کېنول، هغه مو سه مړۍ وخوړه. څه کله تللو هغه مو ته 8 درهمه راکړل. 8 درهمه راکړو، اوس د ما ملګري څه 5 یې ما شي، څه دې ما 5 نغن وو، ځکه 3 ما ته راکوي، څه تو 3 نغنې زه د نو سمنو. زه ورته وایم څه 8 درهمې راکړي دي، وشه نیم ته واخه، نیم ما ته راکړه، 4 یې تو شي، 4 ما ته راکړه. دوه ملګري وشه نیم یې تو نیم یې ما که نه. مولا د ورته سره غلي دي دپاره چې زه فیصله درته وکړم. مولا ته فیصله راته وکړه. مولا د ورته چې زه فیصله درته وکړم، بیا یې منوي، عدل والا فیصله به وي. بیا مولا ته څه مولا منوي، مولا د ورته خو ما فیصله داسې دی چې د چا 5 نغن وو، د چا 5 نغن وو، دا د 2 درهمه واخلي، د چا 3 نغن وو، دا د 2 درهمه، دا د 1 درهم واخلي. څه پوه شو؟ 8 درهمه ورته میلاو شوي دي ایز ا ګفټ کاس طرف نه. مولا د ورته چې د کوم 5 نغن والا دی، دې ته 2 درهم په کار دی میلاو شي، حقدار یې دی. چې کومې 3 نغن والا دی، هغه 1 درهم حقدار یې دی. فورا اعتراض وکړ مولا دا څه خلته فیصله ده وکړله، موږ د خپلې نه وغورځولو تیر دوکو، موږ خو 3-5 نه راضي وو، ته خو بل طرف ته خبره بوتله. امام د ورته اوس یې واوروئ، کسه لږ غېږ واچوئ درته. مولا د ورته نغن څو وو؟ مولا ته دې مولا نغن 8، 3 مو 5 دی وو. مولا د دې هر یو نغن درو ټوکړو نه تقسیم کوئ. څو ټوکړو نه؟ درو. څه هر یو نغن درو ټوکړو نه تقسیم شي، 8 نغن په څو تقسیمیږي؟ 24. هر یو نغن درو یې کې تقسیمیږي، 24 ټوکړې کېږي. مولوي څه 3 کسان یوئ، اوس هر یو کس 8 ټوکړې خوړلې دي. سوچ مه دی، 8 یو 8 بل 8 بل. د کوم کس 5 نغن وو، ایدي نغن څو ټوکړو یې تقسیمیږي؟ 15. 5 3 15 ټوکړې وي، 15 کې 8 یې خپله خوړلې دي او 8 ولمانه خوړلې دي. سوچ مه خبرې ده، 8 یې خپله خوړلې دي، 8 ټوکړې ولمانه خوړلې دي. د ایدي څه 3 نغن وو، 3 ټوکړې څه هر یوه ټوکړه په 3 تقسیمه کې 3 نو کېږي. 8 یې خپله خوړلې دي، یوه یې څه ولمانه خوړلې ده. ٹھیک شو؟ ایتو یوه یې څه خوړلې دي، 1 درهم واخله، ایتو یوه یې څه خوړلې دي، 1 درهم واخله. څه کله عدالت څه فیصله وته وکړه، ساري ټیټ کو مولا په سر و چشم قبوله دی مو دپاره.